د دنیا عظیم طاقتونه تیری مونږ قوم کې عقل نشته د مونږ قوم عقل تاسو وکړو پرون مو وکړو بل ورځ مو وکړل دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک دا زمونږ سړی دي دا زمونږ لکان دي او دغه زمونږ خزي تاسو خیال دغه زمونږ خزي دي چې په پولینګ سټیشنونو سهال ور سره وشي دا هغه شرمېدلې قوم تاسو خیال راغی نو دې قومونو کې عقل نشته دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولید نن د ملک تقدیر دا نن د قوم د چا په لاس کې ورکړو په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي د ملک فیصله به کوم خلق کوي دا تاسو د چا په لاس کې ورکو په دې سوچ کړئ خو د کارغان ورونه وای مردار املان دی ولید او پاس په ګرځیدي کان کو پته نه لګیدا دلته سوال د عزیزداري نه سوال د رښتې نه سوال د پری جنبه نه سوال د دیوی چې زه د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې ورکو ټانګه ډکه دا او سړی پکې ناشتي او تا د اس په واګه ړون لا په لاس کې ورکې دومره خو به پوهېږي په خبره چې د اس په واګه ړون لا په لاس کې ورکې نو اس په ټانګه او پکې سورلې به بچ پاتې شي نن تاسو د ملک د تقدیر فیصله رندول په لاس کې ورک خدای دې ملک ستاسو مو خدای دې ملک شه دې ملک سوال دل تعزیزه دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډې وای چې دا به جوړول شي سبب دې ملک د پاره د قران کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي تو وګوره چې دا ته چا په سیمنډې وای چې دا د قران د آئین پالیسی جوړول پوي سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي تو وګوره چې دا سره پدی پوي لدې داسې مثال ده اوس چاته دا خبره کوي او خزوا بجای نامه وا بجای نو د کور مالک ته ډېر تنګ وا او چې کوم رانه به وکړل به فټه مولانت